محبت نو عشق چې دا د محبت نه بیا بره درجه ده. نو چې دې د دې قرآن شریف سره په خپل عشق ساتي نو هم مولا الله کامیابي او برکت ورکوي. او یا د ده د هغه چا سره تعلق وي چې د هغه د الله د کلام سره عشق او محبت هم دې سړي ته بیا هم برکت ملایوي کامیابي هم ورته ملایوي. جماعت زموږ دا قرآن شریف زموږ ستاسو د ایمان حفاظت کوي. د ایمان وایي چې یو سړی وکړه هغه لکه اوس زموږ د ملک د حالات خراب دي، ډېر خلک دا غواړي چې زه بهر ملک ته مزدورۍ دپاره لاړ شم، څوک امریکې ته ځي، څوک یو ځای ته، څوک بل ځای ته. داسې یو کس وکړه هغه حالات نه تم شوی دی چې امریکې ته تللی، امریکې ته چې تللی دی نو هلته کې ته چې به کوم ځای کې کار کوو نو هلته په یو عیسایانې باندې هغې سره محبت پیدا شوی دی، هغې سره تعلق جوړ شوی دی. هغې ته وایي چې هلته زما سره لکه واده وکړه. نو هغې ورته وایي زه به ستا سره لکه واده وکړم خو ته زما مور و پلار سره خبره وکړه که هغه تیار دی زه به ستا سره واده وکړم. مور و پلار سره ورته میلاو شوی هغه عیسایان دی. هغه ورته وایي چې که ته دې سره واده کول غواړې نو ډېر شرایط دي سخت سخت، که هغې ته تیار دي نو واده ورسره وکړي. هغې څه شرایط دي؟ اول شرط خو دا دی چې ته به پاکستان کې په خوله نه اخلې چې زه پاکستان ته ځم، زما خپل ملک به هم پرېږدي، خپل ملګري به هم پرېږدي، خپل خاندان به هم پرېږدي او زمونږ د لور سره په خوا کې چې دی نو هغه اوسېږي. او د ټول نه ګران شرط چې مقصد دا دی د هفتې په ورځ چې موږ ګرجي ته ځو نو زموږ سره به ګرجي ته هم ځي. نو اصبح وایي که نه حب الشیء یعمی ویصول، د شي محبت سړی وړي نو ولکي او د ټولو شرایطو ته تیار شوی دی او بس واده یې ورسره کړی دی. شرایطو باندې کال تېر شو، دوه تېر شو، درې تېر شو، سړي اوس پته نه لګي. خو لوی ملک دی، سړی پکې لکه ورکېدل غواړي ورکې ورکېږي. بیا یو ورځ وه د هغو د جومات کوم امام چې و اوس سهار د مانځه ټیم دی هغه کس هغه امام ولیدو 3 کاله بس او داسې وخت راغی جومات ته او مونځ یې وکړو، امام صاحب ورسره میلاو شوی پلانکي د خدای بنده موږ پسې ګرځو تپوسونو باندې ستړي شو ته دا چېرته غیب شوی وي 3 کاله بس راښکاره شو. بیا هغو ته بیا خپله ټوله قصه کړې ده. خو عجیب خبره دا ده چې زه دې جومات ته په دې وجه باندې راغلم چې زه دغې جنۍ سره اوسېدم نو زما په کور کې نور څه اسلامي کتاب نه و، خو یو قرآن شریف ما د تبرک دپاره ساتلی و. قرآن خامخا کور کې دفتر کې دوکان کې تبرک دپاره خلک ساتي. روزانه مو ما په هغې لاس کوم خو ما هغې ته کتل چې یاره د اسلام په نشانو کې زما سره صرف دغې نشانه پاتې دي. زه خپل کار له وطن یو ورځ زه راغلم قرآن شریف په هغه ځای باندې نه و. ما د ښځې نه تپوس وکړو چې هغه قرآن شریف چې دی نو هغه څه شو؟ وی هغې وایي چې ما صفایي کوله او ما بهر د کچرې د جوړې تېویشتې دي یا ډسبین ته. نو دوی دا خبره چې ما واورېده بیا هم په زړه کې قرآن محبت خو منډې کړي دي چې هغه لوښي دی هغه راغستی دی او پاک کړی دی او سندر یې خپل کړی دی او سینې پورې لګولی دی، سر پورې لګولی، اوس په شیشه کې ورته هغه ښځې دننه ګوري چې دی دننه راغی نو ویې ورته دا تا څه د لیونو حرکتونه کول؟ هغې ویلي دا خو قرآن شریف دی که زموږ کتاب دی. وی هغې په بریف کیس کې خپل جامې مامې اغوستې دي او اغوستې وی روانه شوه. وایي چې زه لاړم د خپل مور و پلار کره. ما ورته وایي چې زه ته د خپل مور و پلار کره زه جومات ته راغلم. وی دا دا د قرآن شریف سره هغه محبت و چې د ده په زړه کې هغه ایمان لکه برقرار ساتلی او دی بیا چې دی نو هغه راجې راسته چې دی نو هغه راوستو. نو زما عزتمن له قرآن شریف سره دا تعلق داسې دی که نه که سړی هر څومره بېلارې شي، هر څومره ګمراه شي، د دې مثال د موټروی دی. که سړی ګمراه شي دی کچې ته وشي که نه نو یو ورځ دا قرآن شریف دی د کچې نه دی موټروی ته د روغ سړک ته چې دی نو هغه خامخا روان. زما عزتمن نو د دې ډېر وایي چې په ملایکو کې جبريل علیه السلام واحد داسې ملایکه ده که نه چې دی د قرآن تلاوت کولی شي. باقي ملایک چې دی د الله تسبیح او تقدیس خو بیانوي خو د قرآن تلاوت هغوی نشي کولی. نو کله چې هم دا بنده د الله تعالی د کلام تلاوت کوي دا فرښتې دلته ډېرې نږدې
دې راځي او حتی چې د دوی دا خلق ولې یو صحابي تلاوت کوم بس کور کې اوسه بوخا کې ماشوم پروت دی یو اس ولاړ دی د په کلو وخت چې راځي په زور تلاوت په زور به تلاوت شروع چې په زور به تلاوت شروع کړو هغه اس په خوځي دوه خوځي دوه دا چې د خپل به وټه کولې دی په خپل ماشوم وایي چې ته ماشوم راته ونه کړی تلاوت به دا اس په پاره چې بیا په زور تلاوت شروع بیا په اس پړکې شروع د سره بیا یې پیدا شروع بس د سهار په تلاوت کوم سهار کې لاس چون خدا سي اسمان دوست دعا کوي چې باندې وکړه بس دې سپین رنگ ملکون کې ستورو په شان دوشي ولې په بار روان دي استاد دا وخت چې رانایي ولې نبی عليه السلام خدمت کې صاحب حاضر شو یا رسول الله صلی الله علیه وسلم پیغام داسې منځل لیدل چې ما په صورت تلاوت شو او اسپدان کېدو داسې رڼا چې ما ورکو بیا بل نبی عليه الصلاه والسلام ته فرمایي چې دا تلاوت کوو نو ستاسو تلاوت ملائکه اوریدل د ملائکه ستاسو تلاوت لپاره باندې شي نو دې اسبا غولې دي نو ځکه په وځي دورا وځي او تاسو تلاوت وکړو نو دا په بار روان شي نو ځکه به دا اسبا چې نو بار او کته تلاوت داسې جاری ساتلې وي کنه په پدې رڼا ورځ باندې ټول خلکو د ملائکه مخمن سترګو باندې دا ملائکه د قرآن شریف د تلاوت لپاره